بچے بیمار سر دې خو کېږي، هغه مور راشي او سر ته دې کېږدي، د بوډۍ مور زر د له زورو کې زور، ځان ته یېري یېر، غریبه ناجوړه انسان د مور نه یېري، ځان ته یېر او تا ته کېناسته بچې څنګه او ته ورته یې مورې ته څنګه وایي چې ته ښې ده ښې ما. هغه مور هم مونږ کوتک راوالو په سر یې ووهو، هغه مور ته مونږ سپی وایو سپی، هغه مور چې ته بهر وځې او هغه تا ته لپې لپې دواګانې کوي، هغې ته مونږ د سپی په نظر ګورو، د سپی په نظر. ښځه راولې د هغې د ډوډۍ غریبې ځای نه بیا تا سره، د هغې د خور ځای تا سره نه، د هغې د رور ځای تا سره نه. موږ سوال دی ولې دونه ظلمونه مونږ کوو؟ مونږ خدای له به نه ځو؟ دا زنانو سره ولې دونه ظلمونه مونږ کوو؟ دا لوښي دله څوک ږدي؟ دا سر ته یې څوک ناست دی؟ ښځه ناست دی، مور ناست دی، خور ناست دی. چې ګوري اور پسې شاته خور، شاته ګوري اور مې بوډا شو، اور خو مې ملا ټیټه شوه. مونږ څه وایو؟ مونږ سپي نظر ورته نه کوو خور. مونږ په کال کې یو شکری چوري وله ساتلې، هغه وله وړو. دا زموږ د خویندو حال دی. خور ته مونږ د خور په نظر ونه کتل، مور ته مونږ د مور په نظر ونه کتل، لور ته مونږ د لور په نظر ونه کتل. دا کم خوا دا مسلماني لاړه؟ دا د پیغمبر علیه السلام سنت کم خوا لاړل؟ دا د رسول الله مبارک طریقې کم خوا لاړل؟ موږ د پیغمبر په نقش قدم روایو، دا د پیغمبر نقش قدم دی؟ هغه بیبیانو سره داسې کړي دي؟ دا د صحابو نقش قدم دی؟ صحابو د خپلو لوڼو سره، خویندو سره، میندو سره دا کړي دي چې دا مونږ کوو؟ د مسلمانې دا حال دی زموږ د ښځو د کراچۍ کې، سیالکوټ کې، او ځای په ځای آئے دن اخبار کې راځي، روزانه اخباراتو کې دا راځي، نن دا کوان ورلل او ښځی رونیوه بچو مخ کې ول عزت تار تار، بله خور نه بله لور نه. مسلمانې پیغمبر دا ویلی دي، صحابو دا ویلی دي، دا ته چې څه کوې؟ قبر مونږ نه پېژنو چې مونږ قبر له روان یو. اخرت مونږ بلکل هېر دی. د خبر عذاب ته زموږ نظر نشته، د قیامت ورځې ته زموږ نظر نشته، د دنیا ژوند دی او دولت او دولت او دولت او مزد. یو سړی مور یې ناجوړه، مور یې ډېره زیاته خوښه وه، ډېره زیاته مینه یې ورسره، لږه نه. مور یې په هسپتال کې پرته وه او ډاکټر ورته وی چې نن او سبا ستا د مور به دا ورځ دوه دي، زیاتې نه دي. دې غریب به سهار لاړ، مور سره به ناستو، او ماښام ماسخوتن به د مور نه راغی. دقه یو زوی دی او دغه یوې مور ده. د شپې خو خدای زه دې مور سره څوک او خدای ته به یې جړل د مور دپاره. سهار به لاړ، څه پیمې به یې وړل، او ماسخوتن به ترې راغی مور یې په هسپتال کې، او ډاکټران ورته وایي دا بوځه. زه کوم خوا بوځم؟ دا مور خدمت به یې څوک کوي؟ بس دلته به یې جړل به یې. نو چې ماسخوتن به دې ته که نه، نو لارې کې پټرول پمپ هلته به یې تیل اچول، خو دی روان دی. مور یې سخته او ډاکټران ورته وایي چې ورځ دوه دی ژوند یې زیات نشته. دی روان دی شپې له کور ته چې زه غورام او روایاپی وله تیار کړم او سار وله راوړم. نو لار کې پټرول پمپ کې ودرېده، نو یو سوالګرې سړی راغی غریب، چې هغه راغی نو هغه ورته وی لاسونه یې وی ډېر زیات عجیز یم، بچي مې نار دی او د خدای دپاره ما له څه پیسې دی. نو د جیب کې هر څونه پیسې چې وی هغې راواغېښتې، په مور هم خرچه کېږي، او هغه سوالګرې لی ورکړې دا واله و یار بچې یو کار وکړورې، مور مې ډېره زیاته ناجوړه، او زما په ویړه دنیا کې دغه یو مور ده. واقعي مور ډېر عجیبه شی وي. د مور د درد نه دی خدای تاسو ساتي، تاسو ساتي. زما مور ده او بیماره پرته ده په هسپتال کې، ناجوړه پرته ده، او ورځ دوه دي لږه دوا وکړه خدای پاک که جوړه کړي. نو زما وروڼو خدای پاک ایوب علیه السلام بې ډاکټره جوړ کړی دی، بې طبیب او بې حکیم یې جوړ کړی دی، بې دارو یې جوړ کړی دی. الله کولی شي. هغه غریب دوا وکړه هغه، او دی لاړ کور ته. سهار وختي چې سنګ راغی،
او هغه د مور هغه واټ له ورغې ویې کتل نو مور یې په کټ کې نه وه. بس یا خدایا مور مې جوړ مړه شوې دوی جوړ لمبولو لوڼې مور مې څه شوه مور څه شوه منډه کړه کاونټر له وی دغه ځای کې فلانکي بیډ باندې زما مور پرته وه اخو نشته وی مبارک دې شه مور باندې د خدای پاک څه ناشنا پدل بیګا کړی دی. وی څه پدل پې شوی دی وی ډاکټرانو خو ټولو لیکلو چې روز دوه ورځې ژوند دې زیات نشته دی وی بیګا د شپې د مور ښه شوې ده پېشمني نوره ښه شوې ده سارې خپې کوزې کړي دي اوس ډاکټرانو واک له بوتلې د ګرځي بار اوهو زما مور ګرځي ورمنډه کړې سترګو کې اوښکې او خوشحالۍ نه جاړي مور ته ورته غاړه وت مور دې ښکل که مور ته خو د لاس تاله قولو نه وې تا له خو خوله کې قاشوغه کې مونږ خوروا او پی به در کول څه چلو شو وی بچې اس پته راته نه لګي خو د شپې اوده ومه او یو سړی راغی یو سړی او ما ته وی زه ستا د بچي صدقه یمه زه ستا د بچي صدقه یمه او د مټې ونیوم چې پاسه وی کټ کې کېنولم لاس مې هم کار شروع کړه خپې مې هم کار شروع کړې وی کوزه شه کوزه شم او ټیک ټاک